ځان ته عدل وایي او کېدای دا ده چې عدل چې مکافات العمل ده دا په واجب تعالی سبحانه باندې واجب ده څرنګه عمل هغه سي مکافات یعنی هغه سي جزاء نو ثواب د مطیع دا په واجب تعالی سبحانه واجب ده عقاب ورکول عاصیتا دا واجب تعالی سبحانه وتعالى باندې واجب ده څرنګه عمل هغه سي جزاء مول اهل سنت وایي څنګه ثواب ورکول مطیع دا د الله سبحانه فضل ده عقاب ورکول مطیع دا د الله عدل مطیع سره چې هر څومره عبادت وکړي نو دا خو د الله یو احسان قیمت نشي ادا کولای د نور قرض په پاتې مثلا یو انسان ټول عمر عبادت کوي نو دته چې الله دا سر ورده اثر کې دماغ دی او سترګې دی او سوچ دا فکر دا دې شکریا نه کړه دا څنګه ټول قرض اصله نو کله د عذاب ورکی قیامت ورځي دا عدالت ده دا عدل ده ثواب ورکول دی الله طرف نه مطیع ده دا د الله فضل اگر کله الله عادت مبارک دا سي دنه چې کنه دا عذاب ورکی مطیع ده دا علی سنت والجماعت حدود دا څه وایي معتزله چې نه عدل په الله واجب ده عدل څه مکافات العمل څنګه عمل هغه سي بدلا نو کنه عمل نو ثواب په الله واجب ده کبد عمل نه عقاب واجب ده دیو چې د ځان ته اصحاب عدل وایي الان کې دوی گمراه سي پدې کې دي ځکه دوی الله باندې الزام قائم کړ یو انست ملزم په الله پاک باندې ولې نست ملزم په الله پاک ځکه د چا حق په الله نشته چې دا الزام په قائم کې په الله پاک ځکه الله پاک هغه منعم ده هغه رحمان ده هغه رحیم ده هغه غفور ده نو بل چا حق کې دی چې الله د رحمت مقابل کې دی الله د نعمتونو مقابل کې نو دو ځان ته اصحاب عدل ویل چې مور عدل وال خلق ځکه الله سبحانه باندې مکافات العمل مو واجب وای چې انسان نیک عمل کوي نو مکافات ثواب ده دا به وجوبن الله ورکړي بد عمل وکړي جواب عقاب ده دا به وجوبن الله ورکړي الله دې کې دوه گمراه سره ځکه دوی الزام ویل نو الزام په دې صاحب حق طرف نه کوم حق ته باندې په الله سبحانه الله ته کوم څه پیدا کړل چې دا الله باندې حق ثابت یو ایو حق تفضلی ده دې الله مهرباني حقوق دي هغه حدیث کې راځي ما حق العباد الله مشکات مبارک دي د عبادت حق په الله ته ده خدا حق حق تفضلی ده دا حق دا چې حق نه ده چې دا حق استحقاقي ده کنه دا بنده مستحق ده بلا کې د معتزله ودار چې جو ځان ته اصحاب توحید وایي چې موږ موحدینو ځکه اصل توحید خدا ده چې ته یو خدای ومني حتی چې نعوذ بالله نور شرکا خود نه منه چې صفات نه ومنه ځکه دا صفات هم قدیم دي نو کدا دی ومنل نو دوی چې یو د ذات ته خدای پاک ومنه قدیم یو د خدای صفات دی ومنل قدیم دا خو دې قدیمانو ومنل دا خو شرک ده نو دوی لګي د ځان ته وایي موږ اصحاب توحید دا وایي دا مناقضه ده یو الله ذات مونږ صفات الله پاره نه منو قدیم نو دا الله نه نفي دي صفاتو قدیمه یا گمراه سره ځکه هغه شریعت چې په صفاتو نافقو هغه عقل چې نافق دي صفات ده هغه نه دوی انکار کوي شریعت هم د الله صفاتو باندې نافق ته قران حدیثونه مبارک دا ټول حدیث په صفاتو د الله سبحانه نافق دي هغه نه انکار کوي او نفي دي صفاتو قدیمه دا معنا نه کېدو چې کندل سره نفي په معنا د سلب نفس الامر سره دا څه وایي چې کوم آثار په صفات مرتب کیږي په ذات مرتب کیږي دا تعویل کوي دا چې صفات نه انکار نه کوي چې لکه علم له سره نه مانی په دا معنی چې علم یو امر زائد نه مانی بلکې وایي چې کوم اثر په علم مرتب دا چې کشف ده هغه په ذات مرتب ده کوم اثر د قدرت ته د ذات ته د قدرت څخه اثر د ایجاد الموجود ان شی موجوده ول په ذات باندې مرتب ده او شریعت خو اطلاق دي صفات کړه ده قرآن خو اطلاق دي صفات کړه ده حدیث مبارکو هغه صفاتو صریحیونه دو انکار وکړ ظاهرا دا یو گمراهی بل اصله دا دوا کې دي دوه اصول
دریم عقیده ستا وسته بیان ومسمون فسم دو مسمى کړي خپل ځانونه اصحاب العدل والتوحید ځان ته اصحاب عدل والتوحید وای اصحاب عدل ځان ته ولي وای لقولهم چې کدو عقیده دا دو خبره کوي وجوب ثواب المتی چې ثواب ورکول متی نیک سړی ته چې دا نیک عمل کوي واجبون دا په الله واجب دا دی الله عدل او عقاب العاصی عقاب ورکول الله سبحانه باندې چې عاصی ګناه کوي نو الله سبحانه باندې عقاب ورکول چې دا د بد عمل جزا ده دا په الله تعالی دا په الله واجب وجوب ثواب المتی واجب د ثواب ورکول متی ته فرمان مدار ته عقاب ورکول عاصی ته الله تعالی دا وجود په الله باندې الان کې الله پاک باندې وجود شته لکه وجوب یا وجوب عقلی یا وجوب شرعي یا وجوب استحقاقي نو په الله وجوب عقلی نشته لکه وجوب عقلی چاته وي چې عقل تخلف محال غني نو عقل تخلف ولې محال غني عقل خو هیڅ تخلف عقل خو هیڅ ملازمه قائل نه ده چې الله باندې واجب دي دا امور چې دا ثوابونه ورکي دا هو عقل هیڅ ملازمه قائل نه ده ځکه اصلي وجوب دي ته وي چې تخلف عقل محال غني دا چې الله مثلا دا ثوابونه نکی ور عقابونه نکی ور به محال لازم دي نو وجوبان به ورکی چې مال بلګي چې مال راځي اعتماد نه کیږي نه راځي ارتفاع نه کیږي نه راځي که نسبت بخل الله پاک ته راځي که نسبت لا علمي واجب تعالی ته راځي هیڅ استحاله نه راځي نه نسبت بخل واجب تعالی ته راځي نه نسبت جهل واجب تعالی ته راځي نه نسبت لا علمي واجب تعالی ته راځي نه اعتماد نه کیږي نه راځي نه ارتفاع راځي هیڅ شای نشته نو وجوب عقلی نشته او وجوب شرعي نشته وجوب شرعي خو شارع طرف نه الله باندې خو بل شارع نشته سبحانه وتعالى چې الله لپاره بل شارع بل حاکمي هغه په الله وجوب راولي وجوب استحقاقي نشته چې کنده بنده کې دا استحقاق ته د دې خبره چې وجوبن بل الله د ثواب ورکړي یا بنده کې استحقاق ته چې وجوبن بل الله د تعزا او عذاب ورکړي چې دې استحقاق بنده ته الله ثواب ورکړي دا د الله فضل دا چې څومره عبادتونه کوي دا هو سترګې دا خو دې وې سترګې چې وره چې دا صحیح پوغوري دا خوشي وکي فضل دې چې ټول عمر د سترګې دي دا خوشي کې دا سترګې چې چا نه نغونه څه پته وکړي چې تاسو سترګې وې بیا ختم دا و زړونه تنګي وای چې مړ وې هغه څو کینه چې تنګي دي څه چې نه ویني بیا او ته ټول عمر دا لا پروا ګرځي او خپل نظر دې لګي برابر خپل خوشي حاصله نو که انسان ټول عمر عبادت کوي د دې وسترګو قیمت پاده نه کی نو به چې دا قیامت تلار کې نو خدا پاک ورته چې دا نور قیمت راکوه دا پښې مې درو لاسونه مې درو خوراکونه دې کول زبه مې درو دا نور حساب کتاب دې قرضه دا راکا نو الله باندې ثواب ته واجب ده الله پاک کده ته عذاب ورکړي دا به الله عادل چې قرضه په پاته ده به غي عذاب ورکول پکار دي والله ثواب ته ورکړي دا د الله فضل عقاب چې الله عاصي ته ورکړي دا د الله عدل ده دا چې ګناه نه ده نه چې جرم هونه ده نعوذ بالله عاصي ګناهګار دا نور نعمتونه خورلي ټول اده خدای امیریت نه ده منلای چې خدای لوی نه ده منلې عاصي ده کافر ده څنګه الله عقاب نه ورکړي دا د الله عدل نو دا الله طرفان الله باندې وجوب عقلی استه نه الله باندې وجوب شرعي استه نو وجوب استحقاقي استه وجوب عقلی ولې نشته هیڅ محال نه راځي الله ثواب موتی ته ورنه کې عقاب نه کوي عاصي ته وجوب شرعي ولې نشته حاکم په الله نشته وجوب استحقاقي ولې نشته عبد کې هیڅ استحقاق ته خبره نشته چې الله دې ثواب بلکې ک الله پاک موتی سری تعذاب ورکړي دا د الله عدل نه دا دو فضل خبرې کوي ونفي صفات القديمه انه ادو زیات کړه د نفي صفات قدیمه او واجب تعالی د توحید ثم انهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأزيال الفلاسفه في كثير من الاصول والاحكام وشاع مذهبهم فيما بين الناس الى ان قال الشيخ ابو الحسن الاشعري دا اوس یو مقصد اشاره ده د علامه شرکایت ده چې د دوی بل اصل ته اشاره کوي د دوی بل اصل یو ده چې اصلاح شخصي واجب ده په الله درې قول دي او ورسته وای دوی چې په الله اصلاح شخصي واجب ده من حيث العلم ان الله علم کې اتفاق په حق کوم خيري اب الله تعالی وجوبان رسي دا اصلاح شخصي وای تا پاک چې شخصي تور سره چې کومه فائدہ وي دی الله په علم کې اب تعالی وجوبان رسي دې ته ما ول اصلاح وای نو ما ول اصلاح للعبد چې بنده شخصي پره
کوم شی فائدہ منی یا الله علم کې الله به دا وجوبان ده یا اصلاح نو مراد اصلاح نفس الامر ده یا اصلاح بمعنى وفق لنظام العالم دا تفسیر وشته اصلاح درې معنی دي ظاهره معنی دا ده چې دوی وایي چې اصلاح په الله باندې واجب ده یعنی اصلاح شخصي یعنی کوم شی چې بنده شخص لپاره فائدہ منی الله سبحانه علم کې دا به الله وجوبان ده ترسي دا اصلاح علمي ده ایو اصلاح نفس الامر ده نفس الامر کې اصلاحیت خپل ترجمه یو اصلاح په معنا دي او فقل نظام العالم خپل ترجمه شریک تفصیلا راځي حضرت په اخر کې بیانو یو دا اصل ته اشاره کوي چې ما ول اصلاح للعبد اصلاح علمي شخصي دا په الله پاک باندې واجب یو دا اصل ته اشاره کوي سو مینم توغلو ځم دا چې تمهید قائمای علم کلام متأخرین ته چې متأخرین علم کلام دا چې هغه کې خپل اهل سنت عقیده په دلایل ثابت کړي دي نقلي دلایل ویلي دي عقلي ویلي اسلامیون رد کړه چې کوم خلک ځان ته مسلمان وایي غلط لکه شیعه او دارنګ خوارج معتزله او جبریان مرجئه دغه باندې ردونه کړی یو اذریم دا چې فلسفه ده پکې په علم کلام متأخرینو کې فلسفه ده ولی فلسفه ده ځکه دا مسلمانان دا گمراه مسلمانان چې ځان ته مسلمان وایي شیعه وغیرہ دغه فلسفه باندې دلایل قائم کړي څه فلسفیات شریعت پریښه ده دیوځي ایران کې د منطق ډیره چرچا ده د فلسفه وزم غړ جامعات کې جامعه کوم ایران کې جامعات دي هغه څه د فلسفه وایي منطقونه ډیر زور وایي تصنیفونه دي غړ معقولي خلک دي فلسفه موجود دي لکه تو د څه سره کار ده دین نسته په دې لوجنه دو فضول خلک دي ډیر انتهایی بکواسي خلک دا شیخان لا ډیر بکواسي خلک دا کوم شیخانی دو مشران په مدرسو کې دا چې کوم فضول خلک کنه هغه سره ترجمه نه کوي چې څنګه فضول دی غلط خلک دا وایي چې دا شریعت پریښه ده فلسفه باندې منګولې لګولې بل فلسفه دلایل قائمه منطق وایي فلسفه وایي په دوه باندې کار کوي په دې باندې دلایل مسلې ثابت دي دې باندې مسلې نو شریعت حضور فرمایي ترکتکم علی بیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ بعضی عنها الا زیغ ترکتکم علی ملت بیضاء ما سپین دین پریښه که سره دا سپین دین پرېږدي هغه ازلی بدبخت کړي چې قران پرېږدي حدیث پرېږدي صحابه پرېږدي ائمه مجتهدین پرېږدي ځان ته ځای به نور لارې پټ کړي نور لارې ته مستحیل ضرورت نشته مشته حضور دین پېښ کړي چې ټول انبیاء او سردار ټول خلایقونه افضل هغه مستدین پېښ صحابه او پېښ ائمه مجتهدین امام ابو حنیفه ته امام یوسف ته دو مستد صحیح تشریحات کړي دا ټیک تک دین علاوه به مولا شو دا وایي یو غرض دا چې موږ توغلونه چې دا تمهید علم کلام متأخرین ده یو غرض بل دا قاعده ذکر کړي دي هغه د معتزله چې معتزله یو اصل دغه ده چې ما ولا اصلاح للعبد اصلاح شخصي چې تا شخص پاک کې الله علم کې کوم خیر دا وتا ترسي دام دلته ذکر کوي بنا کوي مسله په بنا کې د معتزله دا خبره کوي علم کلام متأخرین د تمهید پېښ او یو تحقیق هم کوي تحقیق دا کوي چې دا معتزله څه دي دا ډېر بیوقوف خلک دي دوه اول شوریس بدعات جوړ کړ پاکي دوه یعنی دا نه مؤمن دا نه کافر دا کیسه وکړي دای نه ځان ته اصحاب حاضر وای دای نه ځان ته اصحاب توحید وای صفات الله سبحانه و تعالی نه دا ټول بدعات قائم کړ باب د عقاید هغه نه علاوه دا چې نور پسې مستی شروع کړه ثم انهم توغلوا في علم الكلام سم چوتای ولا چوتای دې وای چې نام دې ادا چوتای وای دې چوتای پات سم چوتای ولا وو ته ورغال کړ باب دې شي سکته ورغال کړ معتزله لکه نیست چې ورغال کړ دوبس لکه توغلوا زور لاړ په علم الكلام علم الكلام څومره زور لاړ وتشبثوا بأزيال الفلاسفه کې فلسفيان لمنې ونیول مدعا دین لمن دي فلسفي نیول دا ډېر باید چې مدعا دین دا زه به قران دلیل وایم حدیث په دلیل وایم مجتهد کول به پېښم امام ابو حنیفه ته ابداع فرمایي امام یوسف ته ابداع فرمایي هغه په ذخیره الحدیث باندې پورا کنټرول
امام ابو حنیفه صاحب د حدیث په ذخیره مکمل کنټرول ټول د مقتدا څخه پرتا نه په مقدم خبرو په مؤخر خبرو چې دا د مقدم دا مؤخر دا کوي دا کمزور ہے عمل د صحابه او دا هغه دا حدیثونو ډېره ذخیره ده د عمل د صحابه ته وګورئ چې عمل د صحابه په کوم حدیث ده عمل د صحابه پر رسول دین دا کپ ترک رسول دین یہ باندې بخصوص تا خو دې حدیث چې رسول دین راغلی ترک وارد ده باب رفع دین بیا وای باب ترک رفع دین دوا باب ترمذی قائم رفع الیدین و ترک الیدین بیا باب الجهر بالامین باب الاخفاء بالامین امین باندې جهر وای بیا وای باب الاخفاء دواړه حدیثونه ده په عمل د صحابه وته صحابه هم نزاک خبرو دي حضور په عمل صلی الله علیه وسلم د کای شاګردان عمل د صحابه اخر کې دا ترک رفع الیدین عمل د صحابه دا اخفاء بالیمین بالامین اگر که جواز اس طرف الیدین دا معنی نه شکر رفع الیدین کې پیدا گمراه دي گمراه خو نه ہوتا ہے ترجیح خبره ده د کراجه دا ده صحابه عمل په ترک طرف الیدین هغه ته ترجیح ثم انهم توغلوا بیا دو زور لاړ په علم کلام کې وتشبثوا وینولې ازیال الفلاسفه لمنه د فلسفیان چې کثیر من الاصول والاحکام وډیر اصول اعتقادیو کې احکام اعتقادیو کې او شاه مذهب فيما بين الناس مشهور څه دو مذهب په مابین خلق دي چې ډیر دراوله کې ما مشهور دي کنه چې دراوله کې خبره کې هر جمعه کې او شاه مذهب مشهور څه دو مذهب فيما بين الناس په خلق کې بدون رد الى ان قال الشيخ ابو الحسن الاشعري مع الرد دور پر بلا رد دو مذهب مشهور شاعر رد نو کړل اسنه چې شیخ ابو الحسن الاشعري دو استاد ابي جبري معتزلي استاد شاګرد باندې مناظره رااله بیا رد شوري سدينه الى ان دا شاه مذهب بدون رد دو مذهب مشهور خلکو من کې اعلان قال شیخ دور پر مشهور بلا رد اتنه بعد بیا مشهور مع الرد اعلان قال شیخ دور پر چویر شیخ ابو الحسن اشعری ابو الحسن اشعری دا امام اشعری صاحب دا یمنی ده ابو کبیره من الیمن اشعری صاحب او دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ اولاد نه ده د امام محمد صاحب رحمه الله اذا مضبوط حنفی ده هغه شاګرد ده او دا ابو الحسن اشعری د اعتقادي اصول بیان کړی دي دا معنی نه ده چې موږ دا وایو چې موږ ابو الحسن اشعری تابع په اعتقادیاتو کې د فروعات تابع دي چې په امام ابو حنیفه سره دا مقصد نه ده چې کنه امام ابو حنیفه ته ګوشه عقیده او د ګوشه عقیده دا معنی چې د علم کلام اعتقادات څه دي دا خو اصل چې امام ابو حنیفه صاحب د ذکر کړی او دوی بیا تشریح کړی ده ځکه موږ دا څه وایو چې موږ د ابو الحسن اشعری صاحب ماتوریدی صاحب مریدان په باب د اعتقاد د علم کلام کې دا معنی دا خو ورستنی خلک دي ابو الحسن اشعری ورستانه ده امام محمد صاحب شاګردانو کې ده ماتوریدی صاحب ورستانه ده ابو منصور ماتوریدی دې دا معنی ده چې هغه عقیده چې امام ابو حنیفه صاحب امام شافعی صاحب دغه کمی وی هغه دو وضاحت کړای ده نو اصل کې خو د امام ابو حنیفه صاحب عقیده ده اصل کې خو امام شافعی صاحب عقیده ده او د امام ابو حنیفه صاحب عقیده د امام شافعی صاحب عقیده د خپل نه دي لجان نه جوړ کړي نه دا ذخیره الحدیث نه کوم معلومه ده کوم قران نه کوم معلومه عقیده دي هغه ځکه موږ وایو چې د مجتهدینو حیثیت دا نه ده چې څوک وایي ال حدیث چې دا امامان له کومه پکې راغله موږ ته قران حدیث راغله امام ابو حنیفه صاحب ته دلیل دی چې موږ یو ولا خبره مانو حالا ځان ته دلیل دا غټه ګمړی چې اسلام دې پرېشه قران دې پرېشه حدیث دې پرېشه امام ابو حنیفه صاحب څخه روانه نه موږ وایو چې نه امام ابو حنیفه صاحب تقلید دا معنا ده چې دا د قران حدیث تقلید ده امام ابو حنیفه صاحب حیثیت قران حدیث ته دا امام دا نسبت ته استاد د کتاب ده لکه امام ابو حنیفه صاحب امام شافعی صاحب امام مالک صاحب امام محمد صاحب دا ماهرین استادانو د قران حدیث دو استاد حیثیت ده اوس ته کتاب باندې کنه خو د استاد له خله ځکه استاد شپ پیاږي دا معنی خو نه چې د استاد خبره باندې کتاب نه مني کتاب باندې خو د استاد له خله مني نو د مجتهدینو حیثیت په اسلام کې د استاد حیثیت
ماهرین استادان دي د قرآن حدیث نو موږ قرآن حدیث منو چې ټول خپل ځکه دوه شپ پوي دي موږ ځکه دوه لکونو حدیثونه یادو ی قرآن په تفسیر مکمل وګورو سره خبره چې دوه شپ پیاده مربنه په پیاده موږ به دوه خبره منو دا د استاد حیثیت ده ځکه وایي چې جميع ما تقوله المجتهدون شرح السنه وجميع ما تقوله السنه شرح القرآن المجتهدين كما خبر کوي دا د سنت تشریح ده ثاني چې دا لجان نه وایي وجميع ما تقوله السنه شرح القرآن السنت چې څومره دي حضور مبارک دا ټول د قرآن پاک شرح اعلان کړ شیخ ابو الحسن اشعری دور پورې دو مذهب صاحب بلا ردو چې ویل شیخ ابو الحسن اشعری استاد خپل تابع علی جبائی دا ابي علي جبائی صاحب دا معتزلی وې د استاد چې ورته ویلا ما تقول في ثلاثه اخوتين چې دا ورته ویلا بعد بعدين بعد استاد پڼکو او مناظره کې شاګرد پڼکو سختي ونیولای نو بیا ولګي دا شاګرد اته مذهب پرېشه او ټول اهل سنت ائمه ولګي دا ادو رد شولې په بیت تفسیر